اسماعیل خان کې یو دوه هفته مخکې د قبایلو مشران راغلي وو، درې څلور سوه منځ کې خلک وو. د هغې جرګې مشوره دا وه چې دا نن جرګه به راغله او بیا به په مخ باندې پرمختګ دپاره به دغه مشوره کوي خپلو کې چې مونږ کوم طرف ته لاړ شو په کوم خوا به ځو. انشاءالله العزیز تاسو چې کوم حکم ماته وکړ چې سیاسي رهبرانو یو آل پارټیز کانفرنس انشاءالله د سیاسي د پښتنو د سیاسي ګوندونو د مشرانو یو اجتماع به کوو انشاءالله او د هغو په مشاوره سره به مخکې کړی. مونږ د چا حق نه اخلو. په پنجاب کې چې څه وسایل دي د پنجاب بچای د هغو وسایلو مالک ته، په سند کې چې کوم وسایل دي د سندیانو بچي د هغو وسایلو مالکان دي، په بلوچستان کې چې څه وسایل دي د بلوچو په هغې باندې حق ده، او چې په پښتونخوا کې کوم وسایل دي په هغې باندې د پښتون د بچو حق ده. نو امریکې ته اجازه شته چې ما اجازت نه بغیر ما وسایلو ته لاس واچوي، او نو وفاقي حکومت ته حق شته او نو فوج ته حق شته چې هغه په زور جبر باندې زما په وسایلو باندې قبضه وکړي، او که دا سلسلې جاري وي نو بیا به د اسټبلیشمنټ د حکمرانانو او د عوامو ترمنځ اعتماد پیدا نه شي. راځئ چې د اعتماد ماحول پیدا کړو. راځئ چې د یو پاکستان د وطن د شهري په حیثیت باندې یو قوم جوړ شو. ستاسو رویو موږ شندلي وو، ستاسو رویو په قومیتونو نوم هم موږ جنګولی یو او د فرقو په نوم باندې هم تاسو موږ جنګوئ. د دغه وطن د فساد سبب هم ته او د دغه فساد سزا ما نه راکړې. دا حقایق ومنو. ظاهره خبره ده چې که په دغو جرګو خبره نه تمامیږي او دوی دا خیال کړی وي چې بس خدا خیر دی یو ځای شي 2 غنټې خپلو کې تېري کي سره هر یو سړی د زړه بڑا صوباسي او دې نه بعد دی د هغې وس نه لري. نو انشاءالله انجینیر صاحب که زه د دیني مدرسې دپاره اسلام آباد ته وتایم اعلان وکړئ چې موږ به اسلام آباد ته وځو. نو بیا به خامخا راوځو. بیا که تاوان جوړېږي او که څه وینه به زما توی شي، لیکن د ظالم نوم به ستایي په تاریخ کې، د قاتل نوم به په تاریخ کې ستایي، د جابر نوم به په تاریخ کې ستایي. دا خاوره زما ده، په دې خاورې فرنګي هم قبضه کړې وه، 200 کاله په ما حکومت وکړو، زما وینه یې توی کړله. نن تاریخ هغه ته قابض وایي، نن تاریخ هغه ته قاتل وایي، نن تاریخ هغه ته جابر وایي، او دا تاریخ په هر وخت کې لیکلی کېږي. نن چې څه صورتحال ده انشاءالله د دې خاورې تاریخ به هم تا ته قاتل وایي، تا ته به قابض وایي، تا ته به جابر وایي. جمعیت علما همیشه له مظلوم قوم سره ولاړ، او زه خو دعوادار یم چې زه خو اولې ورځې نه در سره ولاړ یم. انشاءالله تر پایه پورې به دا تحریک په ښه لیکه چلاوم.
अपनी हिम्मत है कि हम फिर भी जिए जाते हैं। असबाब जोड़े, अमेरिका हम असबाब जोड़े, अब इंसानी हकूक़ पामाली की फौजों न रावले जमूंग हुक्मरान हम जागे पे पैरवी के हालात जोड़े जो फसाद नो गरम बहम थे और फसाद बहम जोड़ कड़ाई और बेबदा जवाब भी चीज़ कबायली से मैंने कब्जा हुई और वो वसाइल पर खल्लास के वाकली और वो हकूक़ पर खल्लास के वाकली इंशाअल्लाह पता को पाकिस्तान खावर बाने बा मुंग दे फुल हकूक़ जान को मुंग दे पाकिस्तान वफादार आयो पाकिस्तान आइन मनो पाकिस्तान निज़ाम मनो लेकिन पहगे के साथ जबर मनो तो तैयार नहीं क्योंकि खुदा खुद हकूक़ जंग को शरीक को इंशाअल्लाह और जैसे गीता से मशवरा रखड़े दा और कुम करारदाद तासु पास को दा एलामिया दा और इंशाअल्लाह दा एलामिया बा मुंग इंशाअल्लाह सर तरसो पदे बा अमल दरामद को अगे तो तरीक़ा कार जोड़ो और कदा लो या जरगा दा इजाज़त राखी चुमुंग द हर सिमेना जो सो दरानु मलगरी रावाखलू और बे अगर पशरी का कीनी और फुल जानता कबालों से पारा पख्तूनों से पारे वाला जोड़ को अल्लाह पाक के जमूंग देसी मित्रा अमन और नसीब की और जमूंग हुकूक से अल्लाह ताला मुंग तो पकुल खुद करम सरा की अमन सर दे अल्लाह रा की और एहतराम सर दे अल्लाह ताला मुतरा की और हर किस्म फसाद और झगड़े दे अल्लाह मुंग साथी वआखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला खैरि खल्क़िही मुहम्मद व अला आलिहि व सहबिही अजमईन रब्बना आतिना मिन लदुनका रहमह व हय्यि लना मिन अमरिना रशदा اللهم وفقنا لما تحب وترضى واحسن عاقبتنا في الامور كلها واجرنا من خزي الدنيا وعذاب الاخره رب اغفر وارحم وانت خير الراحمين. सड़ी माल मिल्कियत को महफूज भी नन चिता समूह नासियो दग जाड़ू चिदह इंजमाम अवल तकाजा इब्तिदा चल अमन न बकेदला और बेब नूर निज़ाम जोड़े दो अमन के तरक़े लारे व मुगख्ते और मुंग बदखल खावर दखल वतन खावंदान मुंग बहक फैसले कवले नन ज़ौत नासियो दे खबरता चे माँ को खावर बाने अमन नश्ता अमन न महरूम कौम दाद हर शिद महरूम कौम बर लेके चे अमन अमन जुन्द महफूज इज्जत महफूज माल महफूज ब्या गेता दाद अल्लाह नेमत ब्या तरक्की लारे हम आजाद शी उस तरक्की लारे बंदी अमन नश्ता और इस्लाम पर नजर के तो अवल शे अमन दा इस्लाम नुम द सलामत दा दिमा मजहब नुम इस्लाम दा बल्त सलामतिया वर्कवल दिमाग अकीदे नुम ईमान दा बल्त अमन वर्कवल नुशे कम दिन उन्वान के दे अमन और दे सलामते माना पटवी खपल अंदाजा लगवे कि आब वतन दे पारा ममलकत दे पारा और कौम दे पारा सरंग दे अमन निजाम लरी मुंग लहग निजाम लतख्तु माँ तजर्बा दा ज तकरीबन 1988 न पार्लियामेंट के माँ तो इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान के
چې ټولو نه ګرانه او سخته مطالبه ده د اسلام مطالبه ده. که زمونږ حکمرانان وي، که زمونږ اسټیبلیشمنټ ده، که زمونږ بیوروکریسي ده، که زمونږ بختورې کورنۍ دي، ټول که یریږي د اسلام نه یریږي. حیران به شو ورته دې خلکو ته چې تاسو څنګه کلمې ویلې دي. او بیا وایي مولوي صاحب مونږ هم مسلمانان یو، مونږ هم کلمې ویلې دي، مونږ هم منځونه کوو، مونږ هم روژې لرو، قرآن تلاوت کوو. ما خو نه د ستا په کلمې اعتراض کړی ده، نه مې ستا په تلاوت باندې اعتراض شته، نه مې ستا په منځ باندې اعتراض شته، نه مې ستا په روژې باندې اعتراض شته. که په کال کې 10 وار حج کوې هم په هم اعتراض نشته. نو خبره دا ده چې ملک تصور کوي، دا وطن اسلام غواړي. تو سن 1973 کې آئین جوړ شوی او زما آئین وای چې قانون به د قرآن و سنت تابع وي. زما آئین وای چې قرآن و سنت منفي وي، یو قانون هم نه جوړېږي. موږ په دغو اسمبلیو کې نفس وخوت که موږ دا خلک اسلامی قانون سازی ته آماده کولی شو یا د اسلام په ضد قانون سازی نه یې منې کولی شو. په دغه وطن کې ټولو نه غټ مشکل دا مسله. جمهوریت یوه دعوه خو ده او د آئین تقاضا هم ده، لیکن یو بے عمله جمهوریت، محض نمائش جمهوریت. نو که مونږ خبره د اسلام کو، که خبره د جمهوریت کو، دا د آئین تقاضا ده، د آئین مطابق خبرې کو. اوس خبره دا ده چې په آئین باندې عمل څوک نه کوي. زما د خولې نه که یو ټکی لاندې باندې ووت، هغه ځای نه را باندې فتوی جاری شي، دا خو ریاست چیلنج کوي. زه چې د آئین مطابق فیصله کوم، زه چې د آئین مطابق مطالبه کوم، زه چې د آئین مطابق د ملک د چلولو خبره کوم، نو زه د ریاست وفادار یم. او ته چې آئین احترام نه کوي، آئین د 100 پاڼو بوج بولې په خپل سر باندې، آئین تا په نظر کې اس حیثیت نه لري، نو د ریاست مخالف بیا ته ریاست ملګری زیم. ہاں ہم نے ہمیشہ آئین کی بات کی ہے. آئین میثاق ملی ہے. آئین پوری قوم کے درمیان ایک مشترک عہد و پیمان کا نام ہے. اگر میری گفتگو میں تلخی آتی ہے، کوئی ایک لفظ مقتدر قوتوں کو پسند نہیں آتا تو مجھے غدار بھی کہا جاتا ہے، مجھے ریاست کا دشمن بھی کہا جاتا ہے. اور جو لوگ آئین کے کو چند اوراق کا بوجھ تصور کرتے ہیں، جو لوگ آئین کی کوئی قدر و قیمت ان کی نظر میں نہ ہو، وہ اپنے آپ کو ریاست کا محافظ کہتے ہیں. میں ببانگ دہل آج کے اس جرگے کی تائید کے ساتھ واضح اور واشگاف الفاظ میں کہتا ہوں کہ ہم ریاست کے وفادار ہیں، ہم آئین کے وفادار ہیں، ہم ملک کے وفادار ہیں. اور اگر آئین سے بغاوت کی ہے تو تم لوگوں نے کی ہے. آئین جس آئین کا تم نے حلف اٹھایا ہے اس آئین کے حلف کو تم توڑ رہے ہو، ہم نہیں توڑ رہے ہیں.
میرے دوستو، ہمارے حکمران بڑے آقا امریکہ کے بڑے پیروکار نظر آتے ہیں۔ جو مذہب ان کا ہوتا ہے وہی مذہب ان کا ہوتا ہے۔ امریکہ نے کہا میری جنگ دہشت گردی کے خلاف ہے۔ دہشت گردی کی کوئی تعریف بھی نہیں تھی کسی کتاب میں، لیکن افغانستان میں دہشت گردی کے خلاف جنگ کے نام پر امریکہ نے فوجیں اتاری تو ہمارا حکمران مسلمان بھائی کے شانہ بشانہ کھڑے ہونے کی بجائے امریکہ کے شانہ بشانہ کھڑا ہو گیا۔ امریکہ کا اتحادی بن گیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لَتَتَّبِعُنَّ سُنَنَ مَنْ قَبْلَكُمْ شِبْرًا بِشِبْرٍ وَذِرَاعًا بِذِرَاعٍ حَتَّى لَوْ دَخَلُوا جُحْرَ ضَبٍّ تَبِعْتُمُوهُمْ قالوا یا رسول اللہ اليہود والنصارى قال فمن۔ ایک دن آئے گا کہ تم بالشت اور قدم قدم پچھلی قوموں کی اس طرح پیروی کرتے نظر آؤ گے جس طرح کے